نمونه خو دومره ګډ ګډ دی چې په جهازونو کې نه راسي. یا صبرو دل نشي دی جلدی چې اسمان دې په سر راغستی دی. اسمان د خدای په تاسو دواړو راوغورځئ. ته چې دا جامې وینځې ته دا نه وې چې ورکه دې غواښې نه دا جوړه ووینځم. چاچی ما ته خو پته نه وه چې ستا جوړه خیره نه ده. او غم خادي خو مسې ما ته را په غاړه کړې ده. اوې په دې یو جوړه م را له بوټو بله شوې اړولې وایي چې په لاسونو شلې شي. خدای دې تا په لاسونو چلېږي. موږ د دې کور انګېل دي نوکران یې نه. ای هی ویم زما خپل زامن منو ناګان دي. سړی چې سړی که نه نو ښځه په موټي کې راولي. خدای خبر چې د ستوني نه مې ولته تېر کړی دی څه غوړې مې پرې راله کړي دي. دا کوړې تعویذونه ستا کار زموږ نه. یا الله وای راځه راځه زما بچو راځه. دې ښځو ته به ګوره دا ګز چې مې راپسې روکړي یا زویه په کلاره مې نه پرېږدي. دا تاسو بیا د دې کور نه څه د کربلا میدان جوړ کړی دی. یا زویه دا د دې ګز چې مې ښځې نه تپوس وکړه لکه د جوړې راپسې کلکه یې ښځي. جب د خدا وختي ګاډي وختلي خو مسته باندې ګوري او ما پسې نښلي. ګوره مونږ دواړه دیاړې نه ستړي راشو. صورت خو م ستړي وي خو تاسو زړه ستړی کو. بس زویه مور خیر دی چې خفه شي. که ښځه خفه شوه که نه نو بیا بله نه میلاویږي. اخواشه د مخې نه دي مخې ته ولاړې جمعه. راځه راځه ته مور ته واپله مه ځه. اوس به دله بیا زما خلاف غوږونه ډکي. راځه بابا په خیر علي. بیشي بچی خیر. ولې بابا تو څه خفه شانې؟ تیمورشاه بچی ترور د ډېره سرتېزه انګوریانو سره بیخي ګزاره نه کوي. ولې بابا دې څه جنګ جګړه کړې ده څو؟ او که نه بچی شاهنواز راپسې راغلی و بیا لږ بره لږ خو ترور به دې څوک پوهېږي. ټول بي بي دا سوچ هم نه کړي چې شاهنواز بیمار دی او غریب په دې بیمارۍ کې خپله خواري مزدوري کوي. ټول بي بي اوس په اولاد دواړه سوځي. یعنې صابره کور سره ښه ده. او بچی صابره ښه ده خو دلنشي په پوزه بچ نه پرېږدي. هغې سره د ماما لاس دی. ای خورشي خولې بیا نه ټینګي خو خپل خاوند یې په کنټرول کې کړه. یعنې بیا په لاس هېڅ نه درځي. ماما جی خپل کوشش خو کومه زه نور څه وکړمه. کوشش نه نظر پې ستا ته نظر و. تا ته پته ده دلنواز نوي پیسې مور له ورکړه. دا هر څه راته پته ده ماما. په دې خو مې هر وخت دلنواز سره جګړې خو هغه وایي څه وکړم مور مې ده. موږ یې واړه یتیمانان لوی کړي یو.
بیا مې خوله نه ټینګي په خپله پیدا یې خو نه راولي صابرې لی ورته پته ده راته چې صابري په دې خاموش خپله ځان ځای کړی دی خو زه به یم خوښه شم او که نه خورځي د دل نواز جاري خو سیوا ده او شاه نواز خو بیمار دی او کمزوری دی او تیارې ته پروت دی صابرې زما د زړه نه یو الله خبر د دې بیمارۍ کې زه مزدوري څنګه وکړم غریبي ده ته مجبورۍ نه لګې ما ته پته ده شاهنوازه چې د پیسو د نشوالي د وجې ستا علاج هم صحیح نه کېږي خو زه الله به خیر کړي صابرې واقع چې نصیبونه په اسمانونو لیکلي کېږي ګنې ما خو وې چې ما او تا به د یو بل نه جدا نه شو صابرې زما په بابا خپله خور ډېره ګرانه ده خپل زوی یې قربان کړو د خورۍ خوښه یې پوره کړه خبره چې د مخ ستا لاره جدا کړه د هغې تا ته ښه پته ده ځکه چې د خپل پلار مخې ته زه نشم ودرېدی زه نه منم دې بوره نه منم زه د خپل پلار خو ما په لومړي ځل ولیدو چې د زوی د خوشحالونه ورته د خور خوشحالۍ زیاتې دي د خور خوشحالۍ غلطي زما هم ده هم ده غلطي او نه یې واخلي زه ستا د یارۍ داسې شوم لکه تېر سپرلی
फैसला څه فیصله بابا فیصله دا بچې چې تر څو به موږ ته انډیوالي کوو بس دی مزه ده له کوم چې دې کور ته نور راشي بابا چې کله پکار شو بیا به ګورو دا لازم خبره حق بختی نه ځان او زمړه چې ته خوشاله مو خوشاله زماره دې کوټې مخه را ډېره ښکاري چې دا ښځه دې زماره کوټې مخې ته راجمع کړه نو ته ویم پایا کې اوچته که کني ښه بدله نه और मुझे तो मैंने हुजूर तकी नीचे देकर आ बांधे سسا ته یو بنجاري لور ما ته د خبر شوه هغه دلاویسته दोस्तों को जमा प्लार बंजारी थी नुस्ता प्लार हम सब हरम शरीफ की नदी पैदा शबी टोल उमर सुदू न करी थी बस सुदी मशहूर थे چپټه بنجاري دا خو زما خود خراب شو مورې تاسو څه څنګه جګړې شروع کړې دي په چپ کاوت کې په شرمونو وشرموله شرمونه مې شرمونه دا خو دې منونهګان دا من چې د چایلو بیت پیدا کړه په چپ کاوړ کې ګرمېږي चाची तकार दे मां तो वही चीजें दलोकम खुदा जंग झगड़े नूरी मक्का वही چپ چپ د پالش ماري مور لور تا خو هم ډېره ښه پېژنم کم د زهرو ډکه او ویچ دی تا سره خو به زه پوه दस्ता अपत माशान की रावला مورې ته چېرته ځې यहाँ तन तक तो सरसी क्या खुदाया पाका दा कोने का सब दोज़ख दे ته ولې نه پوهېږې خورې ولې نه پوهېږې نن سبا خیال ادا ورته دی چې کشرانو به د مشرانو خاطر کوو څو کله تېره شه های های حیرانه کړم درته حیرانه هغه به خاوند په سر خېجولي خو د لاویزه چاته سر نه ښکته کوي دا الله مزاحم مورې خپل کور دې دی خپل زحمت دې دی په خپلې روح کا او ښه په اتفاق ژوند تېروئ تېره شه هغه زامن چې زامن و چې زما مېرمنه ده هغه اوس د ښځو دي د ښځو بېبې ورته نه ښکاري بېګمانې ورته ښکاري بېګمانې نه نو خورې ته به د دې نه څه جوړې څه به دې جوړې زه دې نواز او شاهنواز سره جګړه وکړم جګړه ورسره وکړم یا خورې تاسو دې ځان جګړه خو زه دوست مې کوله راوستم دوست مې کوله تیمورشاه دا خبرې پرېږده ته راشه زما د هغې د باڼو سره فیصله وکړه څنګه پیسه تیمورشاه ما له به ټیک دواړه د میاشتې خرچه راکوي نه د یو سره اوسم او نه د بل سره زما د دې هغه پیریان خلاص ګوره خورې دې کې ګوره سبا هر څه راځي او ګوره تیمورشاه ته مې راوړې کفن به راباندې ته راشه خو د دغه پیریانو د زامنو سره نوره نه اوسېږم نه اوسېږم لا دې شرطي خورې
اے تیمور شاه چرته روانې د خدای مسلمان کاکاجي سمې د زړه تنګ شو ما وی چې د پټو ته چکر ته روزم مونږ په پټو ته راوتیو کاکاجي خو ته څه کوې دلته دا راته ووایه چې تیمور شاه څنګه دی ښه خو دی که نه شکر دې کاکاجي ښه دی بچي خوله مې بیا نه ټینګېږي زما په خیال چې هغه ترور بیا تاسو ته درغلې ده او کاکاجي رورې دی د زړه حال خو به ورته وایي که نه بچي هغه ترور سرتیزه ده بیخي ګزاره نه کاکاجي تا که دا خوله لږه ټینګه کړه او په پردو کورونو کې لمسه پرېښوده هر څه به ټیک شي ما سلام ته کړې ده وراره کاکاجي دا د ازار کار دی ستا خپله غاړه پې درنېږي ځه ورځه جنۍ ته غلې کېنه ماماجي څه فیصله وکړه ما ته منظوره ده څنګه تا ته منظوره ده په خدای کې دی حلالي ته دومره نه پوهېږې په خدای کې دی حلالۍ ولې زما دا زامن تاسو د پلار د کوره ځان سره راوستي دي نو بیا به دې ولې ودونه نه کول دا ځان سره به دې ساتل چې په دیدن یې ښه مړه شوې دي تاسو دا غب غب بس کړل زه به دله څه فیصله وکړم وای ماماجي تاسو څه ویل غواړئ ګوره بچو اول خو ستاسو او که بیا هم زما خور خپله فیصله نه بدلوي دې له به خپله خرچه وکړو شاهنواز بیمار دی ګټه وټه یې نشته زه خو یم په دې غریب دومره بوج ما اچوي واه واه دې ته وایي فیصله ګنډې پرانسته او ټانګې کېناسته زه خو په دې فیصله بلکل نه یم راځه راپاسه سړیه راپاسه دا څه کې دی نشي ماماجي ناست دی او د ده فیصله راپاسه چې دا کور ته همیشه لپاره پرېږدم چې بیا دې د مور په دیدن موړ کړم ودې کتل تیور شاه دا د نن سبا زامن دي زامن د ښځو غلامان دي د ښځو ګوره مورې ته نو څه کې زما ښځه د خدمت کوي که نه په کلاره کښېنه زما د یوې ښځې خدمت هم نه دی پکار ما د خدای ستاسو د محتاجۍ نه وساتو یا الله ته ما د بیمار اخلاق کې خدایا नसीब होते थे कि मेरी नसीब ने और अंदर से बराबरी थी زما خپله مور زما د بیمارۍ غم په نشته چې زه مړه په پاتې کېږم بس دنیا په لالچ کې ده شهنوازه ته به خدای جوړ کړي ته نا امیدې خبرې پلې کې ته نا امیدې خبرې په کوم ماحول کې چې روح بیماریږي هلته بیمار څوک شي صابره
دا غم دی چې دا پیره چې ډاکټر له ځلو د پیسو وڅکه حالات څومره ستمګر دي صابرې ډاکټر وایي چې آرام کوه حالات وایي چې آرام کیا عزت دې نه پاتې کېږي عزت دې نه پاتې کېږي صابرې دا خبرې په زړه ماله شاهنوازه پیسې به خودی پیدا کی او دا پیره به ډاکټر راته وایي چې ته بالکل ټیک ټاک یې محکم را باندې قرض ده او ستا تعلیم زما د بیماریو نه تا شو بس الله تاسره ده او بنده ته ګرانه ده تا خپل خوړلې قسم څنګه مات کړ تیمورشاه ځینې وخت حالات داسې جوړ شي چې انسان د خپل خوړلې قسم کفارې ته جوړ شي صابرې زه پوهه نه شوم تیمورشاه شاهنواز که هر څنګه دی خو زما سره ستوری دی دا بیماري داسې ده چې په دې غریبۍ کې د ساوتې ده صابرې ستا د درد په سر کې پوهېږم شاهنواز زما هم د ترور زوی دی او ته ما ته دا ووایه چې دلته پیسو نه راغلي ما وی چې دومره پیسې وي چې زه په سبا شاهنواز ډاکټر ته وتلم دا واخله پیسې او که زما ضرورت وي چې زه هم درته راځم ډېره مهرباني
ورځي دا د خپل کډو ته په دې کور کې خوښ نه دا ستاغې د دادا استانه نه ده دا کور زما د خاوند د ستر په مزدورۍ کې جوړ شوی دی دا ته خو د سترګو پوچه د سترګو ګوري چې دا سترګې دې وباسم او کنه دا خاون خو تر دادا د کوره په ډولې کې راوسته دی تاله شرم نه درځي د کېږې تشېږې زما په تالي او زما د کور در باندې د کوشش کې ای لعنتي ای خوردی ستا په کور کې زما دا عزت دی خوراک ستا که مرا پسې پاتې پر ټیک ته خوردی زه ولاړ ودرېږه ماماجي دا څوک ده چې زما ماما به د دې کور وباسي دا کور زما د خاوند په ګټه کې دی زما زما خاوند دی ګټي زما تو ماما به دې پوه کې که د شیطانې نه منې نه شو که نه خو دا کټو پوزې بېبر په کوڅه کې پروت دي دا د خدای خطا کړي نو ته ګوره چې زه تا سره څه کوم او ستا دا ماما ګوټې دې م خدای خطا کړي نه زه ګوره چې ده سره څه کوم خو زه دې د په شیطانې پوه شم شرارت مارا په غاړه کې به د ډولکې واچوم او وې به ډنګه 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 زم دلاویز یم دلاویز شاهنوازه ولې ته ټیک خو یې که نه ماما جی مونږ ډاکټر له روان وو هلاره کې د ده طبیعت ډېر زیات خراب شو نو ځکه مې دلته راوستو بابا دی په خیر کې زه ډاکټر پسې ورځم هله بچې ورشه نه تیمورشاه زما د ساګان شمېر ما ته وایي چې زما وخت پوره دی ماما جي اولاد اخري سلګۍ د مور غېږې له وړي خو زموږ مور تل داسې سلوک کړی دی چې په دې وخت کې زما مور ما نه مرور ده شاهنوازه بچې ته وارخطا کېږه مام لا به دې ښه کړي ماما جي ما ټول عمر په بېوسۍ کې تېر کړو اخري وخت مې ستا د حالات ته ذکر وړو زما خوب پالې بچې زما غریبه بچیه دې کور کې خواصم د خلکو په سترګو بد لګېدي خو زما خو بچې وي زما خو درپسې د زړه دنیا روانه ده زویه ماماجي مکاتو دې خیال دی هغه ورځي اوس یې بچې شو وای شاهنوازه زما مزه کېږي زه دې چا ته پرېښودم چا ته پرېښودم زه دې چا ته پرېښودم زما زړه دې په جمدان لړه نه دی خوشحاله کړې اوس یې په ژړا راته مه درنوه بچیه په جمدان خو نه د چا پته نه کتلې ټول دې نه تنګ راغلي یم د زار کې زویه چاچی وای ته دې زوی مړ پروت دی اوس دې مونږ ته د زړه نه سهارونه وکړه لږه د خدای د قهر ویرېږه د خدای د قهر نه ته ویرېږه یاره په سلو بنو ساتي شي زما خو بچې د زړه خو زما خوست دی ستاسو خو په سترګو کې اوښکې دې په زړونو خو روغې زما زړه سورې سورې شو زما بچې مړ دي خورې د خدای خاطر وکړې نن خو دا جنګ جګړې پرېږدې که نه په کور کې په
کې دلته شاهنواز خان مړ پروت دی بابا د جنازې وخت نږدې دی زه د جنازو چته کې دی بچي چته خدای د کوم امتحان دی کومه ښځه چې دې کور ته زما ضرور ته مخې راغلې وه هغه ښځې ته به زه خپله ښځه څنګه وویم خدایه څنګه وویمه وخت ته څومره ستمګري چاته چې به ما خپله ورندار ویله نو هغه به زما وروره چې زما نه خفه نه شي دلته پښتو داسې ده چې ورندار ضرور حق ګڼلی شي وروره ورندار ضرور حق ګڼلی شي خو دې ته نه ګوري چې د حق پوره کول هم حق پاپ غواړي حق پاپ غواړي تا خبر ما ته رارسېدلې هو بابا دې کې د پوسو خبره ده صابره کونډه ده او کونډې سره نکاح کول څه ګناه خو نه ده چې نه نه ده ته جوړې خبر شوې نه څه نه بابا نکاح د صابرې نکاح دلنواز سره شوې ده بچې څه بابا دلنواز سره خدا خو زیاتې نه دی دا زیاتې نه ظلم دی ظلم دی بچې ظلم دی تا ته یې تور نه ده معلومه تا د هغې زدو چې دا د پښتو شان نه دی دی د پښتو شان زما د دوی امانت دی بل کور ته ځي دا د پښتون کم جهالت دی بابا کم جهالت دی چې د ښځې نه د هغې کټ تروړي ګوره صابري ما ته پته ده چې ته په دې نکاح خوشحاله نه یې نه پکې ستا مرضي شامله ده خو د مور نه ته ښه خبرې چې هغه واوا نه د سړی کمرې ته د کتل هم پرېښودو ګوره دې نشي چې څه تماشه جوړه نه کړي ما خو بس تماشه خو تا په خپله جوړه کړه چې د مکارې مور فیصله دې ومنله او سبا جړاګانو ته دې ونه کتل ډېر ښه مې وکړل په دې خو مې وسېزلې چې زړه دې وچوي زړه خو به زه ستا شم تر کومې چې زه په دې کور کې یم که نه نو دی رانه ښځه
ګران پاسه پاسه مخکشه پاسه دا ستا خاوند نه دی څه ولې ستا لاس چا تړلی دی که نن دې د خپل حق تپوس ونه کړو نو بالله که درسته دلنشین پرېږده د دلنواز لاس څه ګډه پوستې چیر شروع کړه تا خو دوستي څه ختمومه ګډه خو به دی را مخکې شه چې په دې ولګي او دې کتل مورې اوس خوشحاله شوې که نه اوس دې تماشه کوه یا زویه ته څه خبرې دې تماشې خو اوس خوند وکړو د جمې لوی شپې مې بې ډوډۍ کړې دي داسې کانې را باندې یاره ستا یارۍ کړې دي په ما ګوا اوسه زما رهي رهي ګریوانه ما د کیکرو د ازغو نه ستا تڼۍ کړې دي خان د غریب د غریبۍ نه خبر شوی نه دی موږ د وښو پیزار په خپو کې مزدورۍ کړې دي هغه چې اوس پم کله خوږ شي اواز ماته کوي زیګره مونږ په یو چم کې کوټاڼۍ کړې دي وای دلبره څنګه دی راپېښه دې ورشه تا ته خو پته ده د دلنواز دویم واده سره لا ډېر زیات خراب شي بیا زه مې خورجې تا پسې رالېږلې چې ته دې دا خپله خورجه تویه کړه ستا خور او صابره زما خورجې د دواړه په ډلې شي دلبره د هغوی خپل کور دی هر څه وکړي تا ته یو خبره کوم ګوره د پردي خیرات نه ملنګان مه شړه دا ته څه وې ته ورشه زما څه کار دی زه چې څه ویم ته په هغې ښه پوهې دلبره دا نن څه شیطانۍ دې پرېږدوه که سبا زما په خور او په خورۍ څه چل وشو که نه نو زما به لاسي او ستا پرېوان عجیبه ده یو د نیکۍ کار زما نه پاتې نه شو او د هر چا کار راځي زما سر پې لګي د ګناهګار زه یم یوازې ماماجي بیا دې څه اورېدلي دي اورېدلې مې نه دي خورځې لیدلې مې دي هغه هم په دې ګناهګارو ماماجي څه دې لیدلي دي دلنواز پیزار راوړ صابرې له او سیده د هغې کمرې ته لاړ کو خدای مې نه غلطوي څه د ده به زه اوس خوښه شم دا بیا درته دا ماما څه شیطانۍ کوي چې زما د کوره د میوند میدان جوړوي ای هی درته په دې ځوانۍ خو د خدای اور ولګوي خوشحاله شه نکریزې پورې کا لږه پکې توم شه ولې نه کور دې را باندې وران کور در باندې ما نه خپله مل در باندې روان کو ای بیبي پیره بابا کې البته اوچتې اوچتې پاپې به دې الوزولې هې مورې ما ته چا ویل چې ته صابرې له پیزار راوړه خو دا یو ته واله خو دا یو ته واله او ما دې ونیسئ خو دا شرغوبل مه کوئ چشمنونه رینګه رینګه مه کوه لکه د ښځو په شانتې دا مشره ښځه دې نه ده ته لکه خو بل کاری ښکلی دي ورسره وله داسې ډغرې ورکړه نو هر څه به دې کوي ولې زه اوبه راوړم څه ما نه دې څوک ګوتې راوړي نو بیا دې خپله تماشه کوي جینې اوم به وله پیزار راوړي او اوم به وله جوړې راوړي چې څه کولی شي نو وکړه راځه زویه چې ځو ګونګې وي د خپل ځان د جواب نه دی راځه ته ما سره راځه یا به دې نن دا مور او ښځه اخلي او یا به ما اخلي
माय शमला पसर गणला पेदजीना को पवार पैदा वे रुका देखळमा रुके के जमाने पगारो मामा जी तैमूर शाह मामा जी अजीब खबर है ना वारे को लोग अब अकोर के तो कम निश्ता गुलाब पला पेजन गलो पफ पली खुशबू ये कई गटस्तर्गे द्यास गोला बारायला रागले वली गंदी दिलीम फोक्तो गरीबी दी में रातशी यो जरूरत रावस्ती जरूरत कसं जरूरत जमुन पचम की जमुन ख्वाता आगा बंजारे थोड़ पेजने वाव मळे वली नि पेजना आगे ना पे खवाना डेर कुले बंगडी रावडी अब कोर की खसमडी तुमने पेस्ती निष्ठा तिचे पिजान ला योसेट नूर बंगडी वाखलम हमारे मावेची सवे वलिस्ताची चिरगिरी दागी मदन तको मणा चरगे में मरज खत्मी कड़ी दी यो दाना पाती वा नु आगा में नो गसो आगा को मिसिगर से ब्लोले गला ची जालती यखनी बस दाखलाची तर गावंडी हक त्या दाखतो त्यांनी मावेची बलसल आलेच देते तो लालच जिगर को जिगर दे द कलम जादूगर दे दलई वाडू की तसड़ा सर दे तसो जमणे जा अजुहम तारा पैसे दरकुम स तखो पगपग न पोयेगी जखो ताली दोला रागलियो रिश्त्या बिल्कुल रिश्त्या ताकदा खबरों सम्मान नहीं रहेगी मोरतल लता कड़ी मातल वाले कड़ी दी न था अल्लाह न था अशना शू पतिड़ुन समाज की वो का बसा से तो बुतान बंदगे कड़ी दी बेखादा खान तस्वीर देख के खुरा खूब नाराज लो तासो को प्लान निका समंगा गुलामे कड़ी दी सिकरनन समा आवा बुले दसर दुश्मन दे माची दचा पसर तकली दुश्मने कड़ी दी वर्जीदा खावंद कंट्रोल का गिनदा बाग साबिरे रे मामा जी त साबिरी मल जोरावर दे अव्वल दा बुडे द महिनेले रिपोर्ट वाडी तसं ए खजू नका د ورزيدا غوږونه دې خړه کا کلی ورانه خزو نکله خو ए बुडे जमाना मामा न خپل کنټرول کا دلته زما خو وخلي لمر راځه سسا اې د لاټلور ته چې د ماما سره دلته زما په سر خبر کولو ته ناشته نو دا وړه باندې بابا کږي
ما خپل نمبر بیګا تیر کړی دی دا هغې خوږې انګور نمبر دی دی خو هغه کې نواده غږي ګنې زهر وکړی میډم ما اوړه غږلی دي خو په خوله دې څوک سروړي چې ډک شي پې دا تیار خور بسی کنه سبزی بروړي دا دلته چې لمتون ته ناست او تیار اخري او سکي زما د ماما څه کار دی دا ډیوټي دی دا هغې سپي ده چې دویمې ښځې ته خوشحالېږو راځه چاچي تل نواز ته مې ویلي دي اوس به ټوله سودا راوړي او دا دواړه خوشکمار هم دلته پرېږده وای چې الله د دې خرڅې په مور کچې مور شي قربان یې لاخو دقسې فرض ټیټ شه کینې دا خواښې مې انګور به دې لواړه تېره کي لواړه ته بېغمه شو ماما جي چې دې دواړه مې د دې کور نه ورکې نه کړې نو زه به هم ستا خورځن یم یا خدای پاکه دا په کومو ازمیښتونو کې دا چولې ما چې نه په کور کې اوړه شته او نه چیو چینی او نه بله څه وسیله شته خدایا نه بله څه وسیله سکه دل نوازا چرته روانه ځان وجنه سو تاسو یار خپه نشي لږ ټینشن مې رابطه وشوه اے دا بنجاری لورو دا بیا څه خړو ګوړې د پلار د داسې د بادامو جاز ډوب دی تا نه ورته پورې کټوۍ نه د پخړې خیال دې څه دی ویم زمانه د هغې خوږې انګور نمبر دی دی ویم زمانه سترګې واړه وګورې چې تا ته ښه پته ده چې هغه مور کره تلې ده نو ته بیا نه پخې نه بالکل نه چې هغه مور کر لاړه نو ته خو یې که نه په خپلې په هکله ول په تا څه شوي دي ایرو بارو ته خو تکړې او تکړې وای پوره وړې ته بس یو کټوۍ به دې سکي ته پوه شه او خاوند دې پوه شه زه خو دره لاړم د خپل رور کره دا ته چېرته وې او دا نمبر دې ولې بند و چېرته هغه نوې سترګر خو دې نه وې تللی نمبر مې ځکه بنو موبایل مې خرڅ کو د ماشین نه مې پرې وړه راوړو لاکډاون و په نمبر کې ولاړم او نمبر مې را نه گئ بیا ماشین ته لاړم یسویا تا موبایل خرڅ کو د وړو دپاره ولې مزدوري نه وسو لا موري مزدوري نشته او د ډېرو ورځو نه بېروزګاره یم او څوک قرض هم نه راکوي ځکه مې موبایل خرڅ هاي هاي چې د کله نه مې دا سپېره مخې را واده کړې ده نو پاڼې راپسې راغړي په رزق پسې ړانده شو سپېره مخې لا خو عفونه دا غوړې خو ستا د مخه ساسي
صابرې زمین قسمت د غم په سایه لیکلی شوی دی ګنې د ژوند کوم ګوټ پیر دی چې ما پکې ستا انتظار نه دی کړی. تیمورشاه که تا ځان د مصلحتونو ښکار کړی نه وې نو نن به موږ ته یو بل وې. بس ځینې وخت کښتۍ په ګودرو ډوبه شي شاید چې زموږ په نصیبونو بې دا لیکلي وي. او نصیب چې کم شي نو اکثر د دریابونو لامبو ځنم د لښتي اوبه یوسي. ښه ده زه دننه ورځم. زه خورځې داسې راز په لاس راغی چې بل به پې جاړي او ته به پې خاندي. د خدای خاطر وکړه دل نشي د خدای خاطر وکړه. ته په صابرې باندې دومره غټ تهمت ولې لګې ولې؟ پتا یې سترګې پټې کړې دي کله چې د عزت د خورو سره خور شي هله به ته پوه شې. خو هغه ځکه دل نشي چې صابره داسې نه ده او که داسې وې نو ما سره به نکاح ته غاړه نه ایښوده. خو دا راته ووایه چې دا بکواس تا ته چا کړی دی چا درته کړی دی دا بکواس؟ د چا خبرو پسې مه ګرځه ته دومره هم سوچ نه کې چې تیمورشاه سره وروسته واده نه دی کړی پلار لیړو وچو. تیمورشي ستا دننه زهر دومره خطرناک دی چې ته به زما په مخ تور لاس راکاږي. دا سوچ خو ما چرته هم نه و کړی چرته. زه په دې کور او ستا په غیرت خفه کېږم. ته به هله پوه شې چې نامه دله اعلان کړي. یا الله دا څه دي؟ زه خو ډېر زیات تنګ شوی یم. یا الله ته مې مددګار شي خدایا ته مې مددګار شي. زه خو ستا له دې فیصلو نه تنګ راغلم تنګ راغلم. ګوره تیمورشاه زه د دغې ښځو سره نوره ګزاره نشم کولی نه اوسېږم له دغې ښځو سره نه اوسېږم. ته څنګه مورې مورې یو زوی خو دې د احمد په کفن کې ښخ شو او دا بل زوی دې ته په خودکشۍ ولې مجبورې بس ما ته ډېره ښه پته ده چې ته زما تپوس کولو نه یې. زه به د خپل ځان فیصله په خپله کوم. ما ته نور نصیحتونه مه کوه لاړم دله. خدایا نشي پټولې. اوه تا شرم نه درځي چې پښته خاون کې یارانې کې څه
ته خو د حیا نه خبره وویسته صبر وکړه ودرېږه چې اوس دې خوښه شم خوا مو یخه شوه سړې شوې اوس مې مورانه وینې وراکولې د خدای ظالمانو موري خبرې موري مه زیاتوه ما له پټې وکړه راشه بیا دی خوا ستاسو د دواړو خو به زه خوښه شم صبر وکړئ راشه ما بچي اور پورې شه په تاسو دواړو روکې چې د مخې نه مې پناه شئ په ما یې ځانونه لګول ها دلنواد څه دې پکارو قاسمه یار چې یو غوړي راته راختم نو ویسه کنه یار په پیسې را سره نشته دا څه خپه کېږه مه دلنواده تا ته زما زړه کردم پاتې ده نور کردونه نشم کولی قاسمه یار چې مزدوري وکړم نو در به کم کنه فلحال لاکډاون دی څه وکړم خپه کېږه مه دلنواده قرض نشم کولی دا رزق درک یې نه لګي او ودونه دوه کوي دا تصویر صابر دا لا نه ویریږه توبه توبه دا ته چې کوم نظام په ماله بولې دی که نه په هغې کې به سر وخورې یا ترورې موږ ته هم پکې لږه دوا کوه که یه زویه ویم سهر ختم شوي دي داسې بېغمه پروت دی د غرمې در سره څه غم شته و که نه ولې مورې بیا وړه ختم شو څه او اوړه ختم دي بیبیانو سره د اډو غم نشته چې څه به خورو مورې هغه خو څوک اعتبار نه کوي او نه څوک قرض راکوي او لږې پیسې را سره پاتې دي وریجې به پرې راوړمه ماله خو به د روج په هوړې چل نه راځي زه خو پکې نه یم مالم ګورې نه راځي غلي شئ ما زم راته خراب کړل ما له خو راځي که نه تاسو پرې بېغمه شئ زه بیا پخې کړم قاسمه یار بس دغه 50 روپۍ دي را سره په دې چې څونه روجي کېږي راکه راته مورې ته چېرته ځې جهنم ته ته ورسره ځې
کور او ستا په غیرت خفه کېږم ته به هله پوه شي چې نامه دله اعلان کړي اے دل نوازا دا وریجې به کله تیارېږي راوړه که نه وږی یم ظالمه بس دروړه تیاری دي دا واخلئ ګرمې ګرمې وریجې وخورئ لکه دل نوازا دوی لکه ستا وریجې دې پس کړي یار قسم دې رانه نه کړي یا زویا تا خو داسې د ښکلې وریجې تا پخ کړې دي او موري
داسې زړه بدونکي حالات او سره زه شریکوم چې په بنده خونې زیګ زیګ شي په یو کور کې په یو دوکشل 15 مړي دا د زغملو خبرې نه دي د دې پیښې په هکله د یو ملګري نه تپوس کوم چې دې څه وایي بند کړه دا میک دی بند کړه دا کیمره دی ځئ دا د دروغ همدردیانې مه کوئ دا تاسو څه وایئ دا درناکه پیښه خلکو ته رسول زموږ فرض دی تاسو د لطفي همدردۍ نه اوس تشکر جوړېږي تاسو هغه خو چېرته وې چې دوی که راوړلو ژوند همدا تپوس ولې نه کوو چې دوی څه خوړلي دي او په وږي وده شوي دي د خپل چینل د یو څو پیسو لپاره زموږ همدردۍ هرڅونه نه راغلې دا 15 مړي زموږ د ټولو په مخونو 15 څپېړي دا زموږ د انسانیت مړي دي دا زموږ د سلوک مړي دي ته خو به لاړ شي ویډیو به وکړي او بیا به خپل چینل ته وخېږې او بیا به د بل پېښې په تلاش کې خو د لمر د 15 کسان مړه شو یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل د چا په قتل کې پیدا لټول پرېوتی کار دی کوم چې تاسو کوئ اوس یې موږ خپل مړو ته پرېږدی دا هغه به ملک دی چې تاسو راله نور هم زیاتوئ وځه تیموره بچی د کور ته تاله واچوه دا اشاره د کم قصور می غریبۍ ته کوي د یار لاسونه چې می زور داسې مارې ته کوي زمونږ د امن د محبت دغه ښکارا دلیل دی زما د قام پیغله ځونډی د یار شپېلې ته کوي هغې بې د ځواني مرګه په نوم نه بلي لیونې زړه مې دعاګانې شینوبې ته کوي سالو یې والوتو د مخه د لمبو د یرې هغه نادانه ده خیرې هسې سیلې ته کوي زه به د خپل ژوندون د تورو تیرو څه ووایم ځیګره خپل جانان پېغور مې غریبۍ